حرفا الاستفهام د استفهام دو حرف دي بس اصل کې د حرفان نو د حرفا اضافت چې الاستفهام تو شنو نون د تسنیه په اضافت سره پریوتو دا مسله تاسو معلومه ده چې په اضافت سره تنوین نون د تسنیه او نون د جمع دا ټول ورځي دو حرف د استفهام استفهام د باب استفعال نه ده د دې معنی دا طلب الفهم ځان پویول مستفهم په استفهام کې ځان پوی دبلنا ازید عندك ام امر الک تاثر زید او کا امر دې ما ته پته نه لګي استفهام معنا طلب د فهم یو سړی په یو خبره کې نه پويږي نو د بل نه لګیا دی تپوس کوي ځکه شفاء العی السؤال د ناپوهه سړي شفا تپوس ته مسله درته نه معلومه ملګري نه تپوس کوي دا ته نحو کې پدې دی نه پوي کله دوري طالبي او یو مسله ورته د نحو نه معلومه غده دا ته نحو د طالب نه تپوس کول شي دا عیب نه ده کلمه الحکمت ضاله المؤمن دا حکمت کې دا د مؤمن رخصه شی ده نو چې چرته دی بیا مونته وای لا کده هندو دخلي ولی نوي خو خبره چې خشتي خلک واوري यो हिंदू वही दिल की नहीं तकसीर मुखन आंख है जालिम बचे रखा हिंदू दे मुखन वही दिल की नहीं तकसीर जड़ गुना निश्ता मुखना आंख है जालिम दस्तर की डेरे नाकार दी ये जाके न लड़ती वो गिरफ्तार न होता दस्तर की बनतली नुड़ बन गिरफ्तार अकेलो बिल्कुल द हदीस माना कही हदीस के राजी चे अलैनान तजनियान वज़नाहुमन नजर داسترګم زنا کوي ځکه حکم دی چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته نظرونه ښکته کوي حدیث کې راځي ذاق حلاوت الایمان د ایمان په خوږو هغه ځوان پوښو چې نظر ښکته ساتي نو نظر ښکته ساتل خدي ځکه سړی ګناهونو کې مبتلا شي نو هندو وایي چې دل کی نہیں تقصیر مکھن آنکھ ہے ظالم یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا کلمت الحکمت ضالۃ المؤمن نو مستفهم ځان پوهی چې لکه دا خبره څنګه ده نو حرف د استفهام غدو دی الحمزه وهل یو حمزه دی او بل هل لهما دی دواړو لره صدر الكلام صدارت کلام دی چې تنبیه وکړي د اول وهلتنا چې متکلم په دې خبره کې متردد دی د مخاطب نه طلب د شفا کوي چې لکه دا مسله راته وښیه وتدخلان او دا دواړه به داخلیږي علی الجملة په جمله باندې اسمیه کانت برابر خبره ده چې هغه جمله اسمیه وي لکه ازید قائم جمله اسمیه ده او فعلیه لکه هل قام زید هل قام زید ودخولهما على الفعليه د دې دواړو داخلي دل په فعلیه باندې اکثر دا ډیر ده اذ الاستفهام بالفعل اولى ځکه چې استفهام د فعل دا ډیری د اسم نه اکثر فعل سړی ته نه معلوم اسماء خو خلکو ته معلومي نمونه لیکن هغه فعل چې د سړی څخه کار کړی دی وقد تدخل الهمزه او کله نا کله به داخلیږي حمزه فی مواضع په داسې ځایونو کې لا یجوز چې جایز بنی وي دخول حل فیها دخول د حل په باب د استفهام کې حمزه اصل ده نو اصل اکثر استعمالنی په باب د استفهام کې حمزه اصل ده او حل فرع ده نو اصل اولا بالاستعمالی همیشه د پاره بده مستعملیږي حمزه با پډیرو دینو کې راځي او لا يجوز دخول هل فيها التبد هل داخله ناجیزی لکه دا مثال ازیدن ضربت آیا تا زید وهلو اوس دلته کې تا حمزه په اسم باندې داخل کو سره دې نه چې فعل موجود ده او هل داسې نشي راځي هل به په فعل داخله هل ځکه چې هل کله نا کله په معنا د قد راځي او قد په چا داخليږي نو دغه حل چې په معنا د قدر دی اگر کدا حل استفهامیه ده لیکن بیا هم یو معنی خدا قد شته کنه نو په فعل داخله وا نو
دلته داسې نشي ویلی هل زیدن ضربته، هل زیدن ضربته نشي ویلی. دیو خو دلته کې ته حمزه نمبر یوړو، حمزه په اسم داخليږي او هل بنه داخليږي. ځکه د هل ګڼې معنی را دي، یو معنا د هل قدم دانو دا غیبم کم از کم خیال ساتي قد داخليږي په فعل. او دارنګه اتضرب زیدن وهو اخوک، دلته کې تا حمزه داخل کړلو او په طریقې د انکار باندې. دلته کې اتضرب زیدن وهو اخوک کې دا حمزه په طریقې د انکار راغلی دی. سمانا الکه ته زید وی او ستا ورور دی، مطلب دا دی اترضا بضرب زید، آیا ته خوشحالیږي په والو د زید او ستا ورور د رورم څوک وایي؟ وروره خو څوک نه وایي، رور څوک نه وایي. یو ځل مدینه منوره د قبا جمعه سره بار یو ځای کې یو الک افغاني او وړه خورې والا، ډېره وړه خورې وه او ډېر په ظالم والا. په ما د هغې اواز ډېر لوی اثر وکړو. آخر کې ورته وی چې رور مې نه، قسم په خدای وړه غوندې جري وه، حیرانه شوم. الله اکبر، یعنې دشمن خو د نیمه چې ته ما وهي رور مې نه، زه بیا غوسه شوم. هلکه یو دوه دې ووه وړه غوندې خور دغه ته د رور واسطه درکوي چې رور مې نه. نو دې وجې نه ته یو سړي ته وایې اتضربو زیدن وهو اخوک، نو په سبیلې د انکار ته دغه نه استفهام کې، یعنې دا خبره تا سره مناسبه نه ده، رورم لا څوک وهي. نو په دې ده کې حل نه داخلېږي. که یو ځای کې استفهام علی سبیل الانکاري، هلته به حمزه راړې، ځکه چې د اصل په باب د استفهام کې نو د اکثر استعمالا دی. دا استفهام نه دی، بلکې هغه سړی راټل دي، تا ته ښه پته ده چې دا کار کوي، لیکن ته زوري او هغه سړی ملامته کوي چې رورم څوک وایي. اتضربو زیدن وهو، دلته هل تضربو نشي ویلی. او دارنګې ازیدن عندک ام امر، حمزه د استفهام چې معادل د امر راشي، دلته هل نه راځي. داسې نشي ویلی هل زیدن عندک ام امر. حمزه چې معادل د امر راشي، دلته به حمزه استعمالیږي، ځکه چې د په باب د استفهام کې اصل دی نو د اکثرو استعمالا دی. او دارنګې او من کانا، دا حمزه د استفهام چې په حروف عاطفه داخله، هل په نه داخليږي، هغه د په واو د داخله دی. او من کانا علی بینه، څنګه دی قرآن کې راځي که او من کانا علی بینه، کنه دی راغلی خدي. او یا افمن کانا، یا ثم اذا ما وقع، دلته کې حمزه د استفهام په حروف عاطفه داخليږي. او من کې ا په واو داخل له، افمن کې په فی داخل له، ثم کې په ثم داخل له. دلته حل نه راځي، ځکه چې حمزه اصل له په باب د استفهام کې نو د اکثر استعمالا دی. ولا تستعمل هل، او نه مستعملیږي هل فی هذه المواضع، په دغه ځایونو کې. تاسو ته پته ولګېده چې حمزه او هل دواړه د حروفو د استفهام نه دي، لیکن د هل استعمال قلیل دی او د حمزه استعمال کثیر دی. حروف الشرط، بل د حروفونه حروف شرط دي، او دا ان دی او لو دی او اما دی. ان او لو او اما بعض نسخو کې لیکلي اما، دا په کسرې د حمزه سره نه دی، بلکې دا ستاسو کې اما دی. اما لري کوي، دا اما ټیک کوي، دا اما کوي. اما دلالت کوي په سببیت ته اول للثاني، چې لکه دا لومړی لومړی شی سبب دی او دا دویم مسبب دی. نو سر کې به راړی چې دا اول وحلت نه دلالت وکړي، چې لکه دا د سببیت او د مسببیت خبره ده. لها صدر الکلام، دغه دریو واړو لپاره صدارت ته کلام دی، ځکه چې دغه دریو واړه دلالت کوي په دې خبره باندې چې اول سبب دی او ثاني مسبب دی. ويدخل كل واحد منها، او داخليږي به هر یو دغه دریو واړو نه علی الجملتین اسمیتین کانتا او فعلیتین او مختلفتین، لمنی اسمیه دویمه فعلیه یا بلا کسر. فإن الاستقبال كلمة إن بدا استقبال لپاره راځي. وإن دخلت على الماضي، اگر که په ماضي ولني داخله. ان خرجت خرجت، خرجت څه ده؟ ماضي ده کنه.
ان خرجت عبدالقهار کتو جی زمزم تو میں مرگرے قطع دار علم پریدی زمزم او ان اکلت کتخری بالممن والا بدخرم کنیزا نخرم دا دو تنو پا مابین کے چو کمال تعلقی نیووی لکا قطع دا کار کے نظم کوم ور نظم نکوم نو دخل تا خمازی دا لیکن مانا دا مضاری دا ان ماضی پا مانا دا مضاری با نگردئی نو دیوی ان فإن للاستقبال وإن دخلت اگر کدا داخل شوی الماضی لکا ان زرتنی اکرمتکا کچرت زما ملاقات کے نو بستا اکرامکم ان زرت صدح فعل ماضی لکا زارا زارون زارت زارتا زرنا زرت زرتما زرتم او اکرمتکا دا مضاری دا اکرمتکا دا مضاری دا او چه دوارا ماضی وی لکا ان خرجت ان اکلت ان ذهبت ولو للماضی او لو بدا پار دا عکس تا ان ده ان او دلوخ پلک مقابله دا ان وی دخو برادم دا استقبال لپارا لو وی دا برادم دا ماضی دا پارا ولو للماضی و ان دخلت على المضارع اگر کدا پا مضارع ولنی داخلہ لکا لو تزورنی کچرتا ما سره ملاقات کړه وې نو ما بستا عزت کړو لیکن رانلی اسوي چې چرګ دراته پوخ کړم ته براغله دا باندې کتلی چرګانو پولاونه تا نظر شه لو تزورنی کتا ما سره ملاقات کړه ما بستا حالانکه تزورا مضارع او دارنګ اکرمت مضارع لیکن معنا دا ماضی دا قرآن کے مرادی کنا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم کلا پیغمبر ډیره خبر استاسو منی مشقت کې به واقع شي کدی پیغمبر استاسو خبره منلې مشقت کې به پریوتی وي د ماضی امانا باندې اعلان کې یطیع او مضارع ده ويلزمهما او لازم ده د دوار سره الفعل فعل لفظا کما مر مخکنو مثالونو کې ورسره فعل په لفظ کې راغلو او تقدیرا یا بتقدیرا وی لکا ان انت زائری فانا اکرمکا کتما سر ملاقات کے نو بستا عزتکم ندل لکه ان مپانت داخل کو فعل خندارت نو فعل بورتا مقدر رو باسی فعل بورتا مقدر رو باسی مطلب دا دے ان تزورنی انت ان تزورنی کتما سر ملاقاتو کن دو بستا عزتکم راضی کنا ولو غیر اکار قتلنی ولو غیر اکار قتلنی کم دے ویلے شوے دے ولو غیر اکار قتلنی ابو جہل پا بدر کی دو لکانو والو معوض و معاذ لکانو والو او بیا وکن لکی پروتو نو رسول اللہ بارکوی چی رسول بلاد شی چی دا ابو جہل خبر راڑی چی مرد او کو جوندے دے ابن مسعود بھی زبل آشم جی ابن مسعود ذکر وی چی ابو جہل ابن مسعود دیر والے لے دوی چی ورشم چی لارا پی یخ کا چی ابن مسعود وراغنی دے وکنکی پروتو سنگ حال لے ورتے وی نا ابو جہل وی ولو غیر اکار قتلنی کدو زمیدارو بچونے میں وجلے چی نکی با ما پسی قصیدی جوڑی چی خراڑی دیو ڈبی سرلاڑی ابو جہل ولو بچو قتل کی ادی خپے ولو غیر اکار ہے کدو زمیدار بچو نہیں وجلے اصل کے دے ولو قتلنی غیر اکار لو داخل لے فعل ندارد نفعل مقدر دے ولو غیر اکار قتلنی اکار دا زمیدار بچی تو ولو غیر اکار کدو زمیدار دا بچو نما سوا بلچا وجلے نو خبوا اوی کدو ما سکت پریکے نو ویخ نا پریکا ہا جنکو با دا اگدو سٹون تعریف کولو رسول اللہ بارک بذکوی چی دما فرعون دا موسیٰ دا فرعون نمبیر سخت رسول اللہ بارک با فرمائل دما فرعون دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون نم لکہ دا موسیٰ علیہ السلام فرعون چی پا دنیا دور آگلو آمنتو برب موسیٰ واحد او دا کافر بچے فکر لکی پروت ساتھ ویدی و دیام تکبر پکیرے اوائی ولو غیر اکار قتلنی وی لکا کسٹ پریکینو سم نمون نپریکا تکبر تو نہیں ہوتا ہے
خیر خبر لاړه بل خواته خبره مو دې کې وا چې لو داخليږي په فعل او ان داخليږي په فعل نو کوي دا کې فعل نه نو طالبه ته ورته مقدر را باسي طالبان خو تاویلات او تقدیرات او بورې دقیقي نو طالب به تقدیر ورته را باسي نو ولو غیر اکار قتلنی اصل کې دی ولو قتلنی غیر اکار یا قرآن کې راځي وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وان احد ان غد احد داخل له نو فرت فعل مقدر او باس اصل کې دی وان استجارك احد نو دا داخلي په فعل باندې نو که فعل په کلام کې موجود نه نو طالب ته څه پاره دا ته نحو دی ویلي کده کدو پانی دی ویلي ډیرو طالبانو ته پته لګي چې دا ته نحو څنګه وا تاسو د علم نحو پورا غټ کتاب ولې کدو پانی نه نه تورې پانی دی وره دې باندې خانه درکوي علم مو حاصل کړل نو که څوک درته وینا حد من المشرکین پیش کی نو لکه ان دلته داخل په فعل باندې او فعل مقدر ده اصل کې ده وان استجارك احد من المشركين دا رسونه استجارك داګه لپاره مفسر ده خیر دا داخليږي په فعل باندې لفظا كما مر لك مخکینی مثالونه یا بتقديرني لك ان انت ذائري فانا اكرمك او ما درته ده ولو غیر اکار قتلني یو مثال پیش کو قران کې بل مثال له وان احد من المشركين استجارك فاجره او دارنګ لو انتم تملكون خزائن څنګه ده قران کې لو انتم تملكون خزائن ربي لامسكتم څنګه ده نو الله کې ده لو تملكون انتم لو انتم تملكون لو انتم داخل تملكون بوت مقدر رو باسه بس کې لکه لګ لګ بوایو لکه چې بیا جدای نه طالبان برانه لا شو ګنټه برا تاسو خالی